عزتمندو د مانزه په فرایضو کې یو فرض داسې دی چې عموما خلق پاغي کې د غفلت مظاهره کوي. هغه ته تکبیر تحریمه وي. د تکبیر تحریمه مطلب دا دی چې هغه تکبیر چې کم حرامون کی تکبیر دی، یعنی دغه تکبیر نمخ کې سړی خبر یتری سلام جواب خوراک اسکاک ارسل د لپاره جایز او مباح وي. خو چې کله موږ تاسو تکبیر تحریمه الله اکبر وایو نو هر څه حرام شي، سړی په مانزه کې داخل شي، نو دا فرض دی. ډیر خلک داسې وي چې کله جمع ولاړی او امام د رکوع په حالت کې وي او دی بهر نه رامنډه کې الله اکبر وایي او بیا چې د تکبیر تحریمه نه بعد چې دی دویم فرض قیام دی، هغه قیام پری دی او سیده رکوع ته لاړ شي. نو چونکه دنه فرض پاتې شو، چې کله په مانزه کې فرض پاتې شي نو د مونځ واجب الاعاده دی، دا مونځ به دوباره کوي. او چې کله په مانزه کې واجب پاتې شي، څوارلس واجبات دی، په هغې کې یو واجب پاتې شي نو هغه به د سجده سهوی په ذریعه باندې د هغې جبیره پوره کیږي. او چې کله فرض پاتې شي نو دا مونځ به دوباره کوي. ډېر ملګري داسې وي چې په مانزه کې راشي، امام د رکوع په حالت کې وي، په منډه الله اکبر وایي او قیام ونه کي، تکبیر تحریمه نه بعد قیام ونه کي، سیده رکوع ته لاړ شي. نو دې سره دنه یو فرض رکن پاتې شو چې هغه په مانزه کې دنه شپږ فرایض دي: تکبیر تحریمه، قیام، قرات، رکوع، دو سجدي او آخري قیده. نو دنه تکبیر تحریمه نه بعد چې کوم قیام فرض دی، د هغې هغه فرضي عمل فرض رکن دنه پاتې شو، لہذا د مونځ واجب الاعاده دا مونځ دوباره کوي. د دې خبرې خیال ساتل پکار دی. جزاکم الله.